وروره موږ د پاکستان د حکومت نه عوام نه چا څومره شکریه ادا کړو دا به ډېره کمه خو ما دلته څلور نسله پیدا دي هغو افغانستان په سترګو نه دی لیدلی هغو موږ د پاکستان د حکومت او عوام نه دا غوښتنه کوو چې 45 کاله ډېر په ورورولۍ په مسلمانۍ په انسانیت ما ته پناه کړې ده دا خلک موږ په عزت وباسه موږ وتو ته تیار یو موږ خپل ملک آبادېدو ته تیار یو موږ ته امارت اسلامي هلته ښه پوره انتظامات نیولي دي دې ته تیار یو خو ما چې دلته 45 کاله کومه مزدوري کومه خواري کومه تکلیف ایستلی دی هغه ته ما مه ضایع کوه پرې مهرباني ما ته میکانیزم لاندې وباسه اوس یې ما کډوال څه په پنجاب په چیرو کې پراته دي هلته ورته کیمپونه جوړ کړي په کیمپونو کې پراته دي څه په لوړ دي په کیمپ کې پراته دي دې ته ضرورت څه دی څومره چې ته د ورځې کلیر کولی شې په تورخم بارډر هغومره وباسه ما مطالبه د پاکستان د حکومت او عوامو همدغه ده چې وروره په انسانیت په مسلمانۍ دغه سرغړني ما څه وکړه چې ما ته یو میکانیزم جوړ کړه چې یو میکانیزم لاندې زه خپل کاروبار راغونډ کړم او زه په خیر لاړ شم ګوره کومه خبره چې دوی کوي دي کې شک نشته خو زه به انتظامات څه کوم چې ما دلته ټول مال حال د 45 کالو خواري په اوبو وړي ما د پاکستان حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ ته دلته وخت راکړي او داسې وخت راکړي میکانیزم به جوړ کړي میکانیزم لاندې مهاجر وباسي په دغسې بې عزتۍ دې نه وباسي